دا علامت ما کې موجود دی، نو هر انسان ته پکار دی چې دا انسان د ځان نه دغه خوی لرې کړي، دا علامت د ځانه وباسي چې په کوم علامت یا په کوم خوی باندې چې ما رب کائنات په خپل ګریب کې نسی، نو د دغه سیز نه ځان لرې ساتل پکار دی. شپږ قسمه خلک چې دی نو دا به جهنم ته ځي بې حسابه بې کتابه. هغه شپږ قسمه خلک اولنی په هغې کې څوک دی؟ امیر کس دی. امیر یو امیر انسان دی او هغه په یو بل مسلمان باندې ظلم کوي، جبر پې کوي، نو د دې ظلم او د جبر د وجې نه به رب کائنات دغه انسان جهنم ته لیږي. او دویم نمبر یو غریب کس دی، خو لیکن د تعصب او د قناعت د وجې نه، د بل کس سره تعصب د وجې نه، د قناعت د وجې نه، یعنی ماله د خدای پاک د پلانکي کس له دا یو څیز ورکو مال یې ولې نه راکړې، د داسې تعصب او د قناعت د وجې نه دغه انسان چې نن دا به هم جهنم ته ځي. تعصب نه ځان ساتل پکار دي، قناعت نه ځان ساتل پکار دي. دا یو څیز دی داسې چې دا تعصب کې، دا قناعت کې د بل مسلمان رور سره، نو لہذا د دې په بنا باندې به رب کائنات تا خپل ګریب کې نسی او تا به جهنم ته لیږي. او دریم نمبر مالدار کس چې دی نو دا به تکبر او د غرور د وجې نه چې دی دا جهنم ته ځي. د سره به الله حساب کتاب نه کوي، بلکې دا به د خپل تکبر او د غرور د وجې نه چې دا جهنم ته ځي. او څلورم نمبر سوداګر، دا به د خیانت د وجې نه، یعنی څنګه د خیانت د وجې نه، د سره به چا یو مال یې ښودی، یو سودا یې ښودي، یو څیز به یې ورکړی او امانت به یې ورکړی، لیکن ده به په دې امانت کې خیانت کړی، د دغه خیانت د وجې نه به رب کائنات دا سوداګر انسان چې دی دا جهنم ته بوځي. او پنځم نمبر هغه انسان دیهاتي یعنی بانډیچي، ځکه نن سبا خو د علم د دنیا ګوټ ګوټ ته رسېدلی دی، خو چې انسان که یو انسان ویاره یو سړی بانډه کې اوسېږي، یو سړی غر کې اوسېږي نه، بلکې نن سبا خو ماشاءالله علم د دنیا هر ګوټ ګوټ ته رسېدلی دی، د هر کور کې ماشاءالله خو تعلیم یافته خو عالمان موجود دي. یو دیهاتي یو بانډیچي به هغه د خپل جهالت د وجې نه به هغه څه کوي، هغه به جهنم ته ځي. او شپږم نمبر عالم انسان، علما چې یادېږي، عالم انسان به د حسد د وجې نه، د حسد د وجې نه چې دی دا انسان جهنم ته ځي. دغه عالم کس، دغه عالم رور به د حسد د وجې نه، د قناعت د بغض د وجې نه دا جهنم ته ځي. یو انسان د بل انسان سره بغض ساتي، د الله د دین د وجې نه ساتي، د الله د دین په بنا سره ساتي او د الله د رضا دپاره ساتي، په دې وجه به څوک جهنم ته نه ځي، بلکې چې د خپل مفادو د وجې نه څوک هم د بل انسان سره بغض ساتي، حسد ساتي، دا انسان به جهنم ته ځي. نو که چېرې یو انسان دا ما د شپږ علامت بیان کړو، که چېرې یو انسان دا وګوري او دا واوري، زما دا ویډیو مخکې د ثواب په نیت باندې شیر کړئ چې بل یو مسلمان ورور ته دا ورسي او هغه دا واوري چې ستاسو په وساطت سره هغه مسلمان ځان کې دا علامت وینو چې دا علامت د ځانه وباسي. او که چېرې یو انسان هغه دا علامت بل انسان کې وویني، لہذا د هغه ته دا ووایي چې آیا تا کې دا علامت موجود دی، دا علامت ښه نه دی، دا کار ښه نه دی چې ته یې کوې، نو لہذا دا ځانه وباسه. نو زما دا ویډیو مخکې هغه وروڼو ته ورسوئ، پیغام هغه وروڼو ته ورسوئ چې دا شپږ علامت چا کې موجود وي، لہذا چې دا ځانه وباسي.